سلام یې قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم د باړې پریس کلب مخې ته. په خیبر ضلع کې د افریدیان سوپر لیګ کم کرکټ ایونټ چې دی د هغې سیزن 4 چې کوم دی څلورم سیشن یې دی د هغې حوالې سره نن په باړه پریس کلب کې به تقریب ټرافي رونمایي کیږي. ټرافي به ښودلی شي د هغې ایونټ. په دې کې د خیبر ضلع د افریدي چې کوم قومونه دي د دې نه علاوه شینواري هم پکې برخه اخلي. دا ایونټ په کمبرخیلو کې په منصف کرکټ سټیډیم باندې کیږي. ځکه به هلته کیږي داسې په خیبر کې نور هم سټیډیمونه شته، هلته به ځکه کیږي چې هلته کراوډ ډېر دی او د دې ایونټ نور څه مقصدونه دي څه شي دي اوس په پریس کانفرنس کیږي، تاسو ته به ټول معلومات درکړو. نو انشاءالله دغه لیګ د واجب مونږ یو پوزیټیو ایمیج وښایو هغو ټولو خلکو له چې چا په مایند کې د مونږ د نوجوان په باره کې نیګیټیویټي ده او انشاءالله که خیر وي نیګیټیویټي دا په هره معاشره کې وي، پوزیټیو او نیګیټیو خلک هر شی تامي، خو انشاءالله په داسې ایونټونو سره به مونږ هغه نیګیټیویټي انشاءالله که خیر وي ختموو. افریدیان سوپر لیګ د ټول د آخري تورخم د سهار نه ونه ساتلې تر ادمخیلو پورې چې څومره وپریدي دي دا ټول پکې انوالو شي. دا یو غټ ایونټ دی. انشاءالله په دا لیګ کې چې کوم وینر ټیم دی هغه له مونږ 500,000 کیش پرایز یې ښی دی. همداسې په هر یو سټیج باندې مونږ پرایزونه ایښي دي. انشاءالله دا زه د دوی سره ویم چې دا لیګ به په قبایل کې د ټولو نه یو پروفیشنل لیګ وي. دا نه مخکې به دومره یو ښه پروفیشنل لیګ انشاءالله که خیر وي نه وي شوی. پلان دی چې د 20 د 25 ډېر تر منځه مونږ دغه سټارټ وکړو. طریقه کار دا دی چې اوس نن ټرافي انویلینګ وشي نو انشاءالله که خیر وي دا ټرافي به چې د مونږ څومره قومونه دي هر یو قوم اونر اجرېله بیڅي دا یو ټرافي ټور وي د مونږ هر ځل دا به کېږي. مین وایل د مونږ کیټونه به انشاءالله که خیر وي تیارېږي. ورسره په یو څو مارکیټینګ سټنټس به کېږي، بیل بورډ به لاګي، دا شیونه به تیارېږي. نو انشاءالله که خیر وي د 20 او 25 تاریخ تر منځه به د مونږ اوپننګ سرمني وي. نن د مونږ چې کوم په ASL افریدیان سوپر لیګ باندې کم د مونږ ټرافي رونمایي ده، الحمدلله دغه مقصد هم دغه دی چې مونږ په دا مشره کې یو داسې سرګرمۍ راوړو ځکه چې مونږ که تاسو سوچ وکړو د خیبر نه زه اټومیټیکلی جو انټرنیشنل پلیر یم. مو 25 ملکونو ټور کړی دی خو د مود په خیبر کې چې کومه ټیلنټ دی او کومه زرخیز خوره ده مو په ټوله دنیا کې نه ده کتلی. مونږ الحمدلله بنده باندې لګیا یو په دا نوجوانان باندې په یوت باندې ځکه چې مونږ دغه الوکې نه د ټیلنټ راوباسو بله ورځ به د پاکستان نمایندګي کوي.